په دغه مختصر عمل سره شپږ آیاتونه د قرآن عظیم الشان دي. په دې سره به الله رب العزت ستاسو د ګردو چې څومره مسایل دي، که هغه کاڼی دی، که هغه پتری دی، که هغه نور داسې څه مسلې دي، تر دې پورې چې الله رب العزت پې د ګردو لاعلاجه مریضان چې دي هغې ته شفا ورکړې ده. نو دغه مختصر عمل دی، دا خپله زندګۍ کې راولئ، نو انشاءالله د ګردو چې څومره مسایل دي ستاسو به ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحاله یې. ملګرو ډېره زیاته پوښتنه به کېدله د ګردو چې څومره بیماران دي، هغې به دا پوښتنه کوله چې قاري صاحب موږ ته د ګردو د کاڼي یا د درد پتري وغیره دپاره موږ ته څه علاج وښایي د قرآن عظیم الشان نه. نو انشاءالله دغه ویډیو کې به تاسو سره زه یو داسې بهترین اسان او مجرب عمل شیر کوم د قرآن عظیم الشان نه چې کله تاسو دغه عمل په خپله زندګۍ کې راوستو نو انشاءالله العظیم چې دغه د ګردو څومره مسلې دي ستاسو، که هغه کاڼی دی، پتری دی، درد دی، یا نور چې هر څومره مسایل دي، دغه ټول به ورسره الله رب العزت ختم کوي. او دا عمل دومره یو بهترین عمل دی چې په دې سره الله رب العزت هغه بیماران، هغه لاعلاجه بیماران چې هغې ته بالکل ډاکټر جواب ورکړی، ورته ویلي و چې ستاسو ګردې ختمې دي، ستاسو ګردې نور کار نه کوي، دغې آیاتونو د وجې نه الله رب العزت دغې خلکو ته شفا ورکړې ده. نو ویډیو مکمل وګورئ او په دغه عمل باندې ځان پوهه کوئ او په خپله زندګۍ کې راولئ، نو انشاءالله الله رب العزت به ستاسو دغه مسلې ختمې کړي او دغه عمل د نورو مسلمانانو سره هم ضرور شریک کړئ. عمل دا د مسلمانانو ورنو چې د قرآن عظیم الشان شپږ آیاتونه دي، آیات شفا ورته وایي. دغه به انشاءالله مونږ دغه شپږ آیاتونه تاسو سره په کمنټ کې شریک کو، شیر به کو در سره، هغه ځای نه بیا تاسو ډېر په اسانۍ باندې میلاو شي، هغه به تاسو زده کوئ او دغه عمل چې دی په دغې آیات شفا باندې دی. د قرآن عظیم الشان شپږ آیاتونه دي، آیات شفا ورته وایي. دغه آیات شفا به انشاءالله مونږ تاسو سره په کمنټ کې شریک کو، په تفصیل سره تاسو ته به اسانه کو چې تاسو په اسانۍ باندې پوه شئ. دغه شپږ آیات شفا به تاسو راواخلئ، په یو پلیټ یا په یو جام کې به یې ولیکئ په مارکر یا په پین باندې، بیا به دغې جام کې د بیمار دپاره اوبه اچوئ او دغه به پیسکئ. یا که په لیټ جام باندې نشئ کولی نو بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې دا په یو کاغذ باندې ولیکئ د ساخت په شان باندې. دغه شپږ آیتونه چې کله تاسو ولیکل دا به په یو بوتل کې یا په اوبو کې واچوئ او دغې بیمار باندې به یې څکئ. 7 ورځې پې وڅکئ یا پې 11 ورځې یا 21 ورځې تر هغې څکئ چې تر کمې ستاسو دغه مسله نه وي حل شوې. خو انشاءالله چې دغه رنګې هفته نیمه تېرېږي ستاسو د بیمار به مکمل ټیک شوی وي، د ګردو چې څومره بیماران دي دا به مکمل ټیک شي ورسره انشاءالله او بالکل صحتیاب به شي انشاءالله د الله په فضل سره. نو دغه عمل به تاسو جاری ساتئ. نو کله چې دغه عمل تاسو په خپل ژوند کې راوستو نو انشاءالله الله رب العزت به په دغې مختصر عمل سره شپږ آیاتونه د قرآن عظیم الشان دي، په دې سره به الله رب العزت ستاسو د ګردو چې څومره مسایل دي، که هغه کاڼی دی، که هغه پتری دی، که هغه نور داسې څه مسلې دي، تر دې پورې چې الله رب العزت پې د ګردو لاعلاجه مریضان چې دي هغې ته شفا ورکړې ده. نو دغه مختصر عمل دی، دا خپله زندګۍ کې راولئ، نو انشاءالله د ګردو چې څومره مسایل دي ستاسو به ختم شي او دا عمل د نورو مسلمانانو سره هم ضرور شریک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني.